نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعظم شپږم درس ته په اثبات د تقلید د ائمه اربعه رحمه الله کی مخکې درسونو کې مونږه چند آیتونه او حدیث مبارکه په دې موضوع باندې پیش کړه. بل حدیث چې مونږ پیش کوو په اثبات د تقلید کې دغه کتاب د فقيه والمتفقه د خطیب بغدادي دی او صفحه دغه 382 ده. پدې کې دې فرمایي عن الشعبي قال كتب عمر الى شريح. امام شعبي نے روایت ته فرمایي چې عمر رضی الله عنه شريح القاضي ته یو خط ولیکو او ته فرمایل اذا حضرك امر لا بد منه فانظر في كتاب الله. کچرته فیصله تراله خامخه کولیو نو بیا په کتاب الله کې وګوره فقد به باغي فیصله وکړه فإن لم يكن فبما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. کله کتاب الله کې د فائدہ نکړه نبی فیصله وکړه پای چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په فیصله کړی. ګوره عمر له نو تاول ویل چې په کتاب الله باول فیصله کوي بیا په حدیثو کې نو کته په ماده دراز کې چې دا فرق ہوتا په قران حدیث کې کړنده عمر له هم وکړو خدا فرق نه دی. فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون. که په حدیثو کې نو نبی په هغه څه فیصله وکړه چې پای باندې امت نیکانو پاکانو فیصله کړي دي نه ثبوت اجماع وائمه العدل او ائمه عدل کړي. فإن لم يكن فانت بالخيار. کته نه په قران کې او نه په حدیث کې او نه په اجماع کې و نو ته بیا په اختیار سره بیا د اختیار دا ورکو کچلته اجتهاد کې او کنه غو فیصله چې کوم نه ماتره لګي کما تر لګي دا بدل خیری. دا شولا کتاب الفقيه والمتفقه صفحه 382. دینم دا خبر واضح شوه چې مسله رافیق شي کتاب الله کې به ګوري ک بیا نو کتاب الله کې صراحتا بیا په حدیثو کې ګوري کال تم نو بیا په اجماع کې ګوري کال تم نو نو بیا مجتهد ویني اجتهاد وکا او که غیر مجتهد بیا تقلید وکا د مجتهد چاغه مجتهد په خپل اجتهاد باندې دغه مسله راوستلی وي. دغه رنګي بل حدیث د سنن ترمذی دی او جلد هغه دویم دی او صفحه 77 ده. باغي کې روایت راوړي د عن عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو ده فرمای قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان من كانتا فيه كتب الله شاكرا صابرا. دو خصلت دي دا چې بچا کی الله تعالی وي شاکر او صابر ولیکي ومن لم تكن فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. دا دو خصلت چې بچا کی نو الله صابر او شاکر نه لیکي. نمبر 1 من نظر فی دینه الى من هو فوقه. چا چې په خپل دین کې نظر وکړو او چې دنه کوم چوت عالم په هغه عالم ته یو کتل فقطدا به او دغه اقتدا وکړه یو کار دا چا کول. او دویم ونظر فی دنیاه الى من هو دونه. خپل دنیا کې چا د نظر وکړو جنہ څوک په دنیا کې خکته او غریب وحمد الله على ما فضله به عليه او د الله حمد و ثنا پیش کړل نو كتب الله شاکرا وصابرا. الله تعالی چې کوم دې سره هغه شاکر او صابر حساب وي. دا دوه پچا کې نو الله تعالی غو شاکر او صابر نه حساب وي. نو ګوره دې کې داراله چې چا یو عالم تو کتل چې دنه علم کې برو علم دنه زیات او دغه اقتدا وکړه په اور پسیش دا د عالم هغه تقلید شخصي دنه ثابت شو. امام ترمذی د حدیث باره کې لیکلي دا حدیث صحیح دی. دین هم د تقلید شخصي هغه اثبات واضح ش. دا رنګ سنن کبرا د بیهقی جلد نمبر 6 او صفحه 210 کې لیکلي دي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بالجابية. عمر رضي الله عنه خلقو ته خطبه ورکړه په جابیه مقام کې او یې فرمایل من اراد ان يسأل عن القرآن فليأتي ابي بن كعب. کڅوک په قرآن کریم کې تاسو کول غواړي هغه لاړ شي ابي بن كعب رضی الله عنه. ومن اراد ان يسأل عن الفرائض او کڅوک دا غواړي چې د فرایض باره کې تاسو کوم فليأتي زيد بن ثابت نار زيد بن ثابت تورشي. ومن اراد ان يسأل عن الفقه اكسوک دا غواړي چې د فقه باره کې تاسو کوم فليأتي معاذ بن جبل هغه معاذ بن جبل تورشي. ومن اراد ان يسأل عن المال فليأتي نسوک چې د مال را دلري هغه ما تراشي. فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما. الله تعالی زده هغه د پاره خازن او قاسم ګرځولای ما. دغه دا ثابت شو چې عبد الله عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا صحابه کرام خلکو ته خودل چې دا په دغه پلاني فان کې مهارت لري. نو زید بن ثابت رضی الله عنه د فرایض د پاره چې کوم دی او خو او دغه رنګي معاذ بن جبل رضی الله عنه د فقه باره کې ته خو چې د فقه د فقه مسلې وسه دغه ته پوسوږي
څوک چې چانه تاسو کوي هدي د پاره کې چې قول باندې عمل کوي هغه مخکې مو په فسألوه هل ذکر ان کنتم لا تعلمون آیت باندې ثابت کړی و لہذا تاسو د دې لپاره کې چې په قول عمل وشي او د عالم په قول عمل کول دا د عالم د لپاره تقلید دی دې حدیث نه دا ثابت شو دغه رنګي بل حدیث د صحیح بخاری دی په صحیح بخاری جلد نمبر 1 او صفحه 180 کتاب الحج باب اذا حدث المرأة بعدما افاضت كليكي حديث راوي عن عكرمة ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اهل المدينة ولو عبد الله بن عباس رضي الله عنه تپوسو عن امرأة طافت ثم حاضت یو زنانه باره کې چې طواف وکړو بیا حایض شو قال لهم نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه تاسو کو چې تا خو حایض شو نو دا اوس لې شو کنه دا دي سار شي عبد الله بن عباس ته پتور کړ چې تنفروا دا دي لاړ شي قالوا دغه سایلو بلا لا ناخذ بقولك وندع قول زيد مستقول نمنو چې پریو پای من قول زيد انه غیر انه دا پیسې نه کړی هغه ته پتور کړی چې دا بنزي او ته لا دي شي نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي اذا قدمتم المدينه فسلوا بس لاړې مدینه ته به تاسو کوي زید رضی الله عنه نو کله چې دیو د مدینه منورې ته لاړم به داغه تاسو کوو موږ اسلام دینه کو چې دیو ته ویل چې لا ناخذ بقولك وندع قول زيد مستحب قول باندې عمل نشو کولای چې قول د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ په موږ فریدو نو ګوره د مدینه ولو د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ غو تقلید شخصي کولو دغه تقلید شخصي شو چې د حدیث پاک نه هغه ثابت شو د بخاری شریف روایت ده نو زید بن ثابت د مدینه منورې د خلکو چې کوم د هغه مفتی او عالم او عبد الله بن عباس رضی الله عنه د مکه مکرمه د خلکو مفتی او عالم نو دینه واضح شوله چې د خلکو د زید بن ثابت رضی الله عنه هغه تقلیدي شخصي کولو دغه سنن ترمذی او جلد نمبر 2 او صفحه 219 کې یو روایت ذکر کړی دی انس بن مالک رضی الله عنه پر روایت باندې قال صلی الله علیه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم بامر الله عمر واصدقهم حياء عثمان بن عفان واعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرضهم زيد بن ثابت واقرهم ابن كعب ولكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن جراح دين ثابت شو چې نبی صلی الله علیه وسلم هم په حدیث پاک کې صحابه کرامو ته هغه صحابه خودل چې په کم پن کې الله تبارک وتعالى زیات مهارت ورکړو نو وی ویل چې واعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل د حلال او د حرام باندې ټول اعلم هغه معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ دی او په فرایض مسائلو کې په زید بن ثابت دی نو معاذ بن جبل د فقه سره چې کوم تعلق ساتل دا دی نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ته صحابه کرام ته د دې لپاره خودل چې په دغه مسائل چې چاته کم باب مرافق شي دغه صحابه کرامو نه تاسو په وکړی شي او دغه سره په دې باب کې مشوره وکړي شي دینهم دغه صحابه کرامو هغه تقلید شخصي واضح شه دا رنګي زمو سره بل روایت هغه د فقيه والمتفقيه خطیب بغدادي د کتاب د چې دغه صفحه 366 تا پاره کې روایت د معاذ رضی الله تعالی عنہ راوړل چې هغه حدیث مشهور د معاذ رضی الله عنه دی چې هغه مونږه د ترمذی په حواله باندې مخکې ذکر کړو چې پای کې داو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د یمن ته لېګو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې تبه په څه فیصله کې اے معاذ رضی الله تعالی عنہ نو معاذ رضی الله عنه ته فرمایل چې د الله تبارک وتعالى په کتاب باندې وکړو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې په کتاب د الله تعالی کې ونمونی نو بیا معاذ رضی الله عنه ویل چې د الله تعالی د نبی په سنتو باندې فیصله کوم ګوره دلته امر په کتاب کې نو بیان خو یاره مسله په کتاب کې شته نبی صلی الله علیه وسلم ته پیدا نه کی نشته په کې هر مسله خو صراحتا خو په کې نشته کنه یا استدلالا ده یا اشاره ده یا اقتضاء ده لہذا هر مسله په عبارت النص کې او تصریحي کې کوم د مندل در دي خلکو کوم عقلی ده نو ګوره معاذ الله ته پرمایل چې بیا وزل نبی اسلام په سنتو باندې فیصله کوم کنه نبی اسلام ته پرمایل چې په سنتو کې پیدا نه کی زما نو بیا بسکه نو بیا ته معاذ رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې اجتهد رأی اې الله رسوله زه بیا چې کوم نه هغه فیصله کوم په خپل رأی باندې نبی اسلام ته فرمایل الحمدلله الذي وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رأی د نبی صلی الله علیه وسلم د غاستازي د رأی د نبی اسلام سره موافقه شوله نو د نبی اسلام هم رأی دی چې کتاب الله کې نو په سنت رسول الله کې نو نبی وخت اجتهاد کې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شکریا ادا کړه چې دا معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ اغرای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره موافقه شوله. په دې روایت باندې بعض خلک جرح کوي چې په دې کې راغلي دي عن رجال من اهل حمص من اصحاب معاذ، دلته رجال راغلي دي په دې کې چې کوم دین وي ضعف ته ذکر رجال معلوم دي چې دا څوک دي. خطیب بغدادي د دې اعتراض هم جواب ورکړي او دغه رنګي په اعلام الموقعين کې ابن قیم ورکړی دی. دی جواب ورکړي چې ان قول الحارث بن عمرو عن اناس من اهل حمص من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث، دا دلالت کوي په شهرت حدیث باندې وکثرت رواته وقد عرف فضل معاذ وزهده وظاهر من حال اصحابه من اصحابه الدين والثقه والزهد والصلاح. نو دا معاذ رضی الله عنه شاګردانو او معاذ رضی الله عنه فضیلت هغه معلوم ده، زهد او تقوا دغه چې کوم دی دا معلومه ده. لهدا دا شهرت الحديث ته په دې کې چې کوم دی كما جرح نشته. بیا فرمای عن معاذ وهذا اسناد متصل ورجاله معروفون بالثقه على ان اهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به. بیا بل روایت راوړی چې پای کې وای دا سند متصل دی، پای باندې کوم جرح نشته او روایت چې کوم دی هغه رجال معروفون دي په ثقت سره. او بل جواب دا کوي چې دی حدیث ته معاذ رضی الله عنه ټول امت قبول کړي دي او تلقی بالقبول ورته ملاو ده او تلقی بالقبول چې کوم حدیث ته ملاو شي لهدا غیبا بیا چې کوم جرح مرحه نه دی. خطیب بغدادي هم دی حدیث نه جرح نه جواب وکړو او په اعلام الموقعين کې چې کوم دی ابن قیم هم جرح نه جواب کړي دي. دا رنګي بل حدیث هغه چې موږ پیش کوو نو هغه د اعلام الموقعين جلد نمبر 1 او صفحه 158 کې راوړی چې کله معاذ رضی الله عنه دغه نبی اسلام یمن ته لېږو نو دغه حدیث پاک راوړی دی. بیا پایم چې کوم دی هغه جرح کړی، هغه جواب کوي چې فهذا حدیث وان كان عن غیر مسمین فهم اصحاب معاذ. و اگر چې دې کې بعض خلک دي چې دا غیر مونږ نه ذکر شوی د سند کې خو فلا يضره ذلك، دې کې ضرر نشته لانه يدل على شهرة الحديث وان الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعه من اصحاب معاذ لا واحد منهم. او دا چې کوم راوی دی چې عمرو بن حارث بن عمرو دی و د لوی جماعت د شاګردانو د معاذ نه نقل کړي یو کس نه دی کړي. واذا ابلغ في الشهره من يكون عن واحد منهم لو سمي، دا ډیر مشهور شو، ډیر صحیح شو. اگر چې د یو نه کړي او غنی مل ذکر کړي دلته ډیر نه کړي اگر کنه مونږ نه ذکر کړي یو ته خبره پسې کړي دا مقصد من بده کې شو چې کوم جرح د روایت باندې څوک هغه به زیاده او دی حدیث ته البانی صحیح ویلي او غرنګ ابن قیم ورتم صحیح ویل، خطیب بغدادي ورتم صحیح ویل، لہذا دا حدیث پاک هغه صحیح دی. اعلام الموقعين جلد نمبر 1 صفحه 21 کې د معاذ بن جبل رضی الله عنه وصیت راوړي. کله چې معاذ بن جبل رضی الله عنه وفات کېدو نو دا خپل شاګردانو ته وصیت وکړو او ته فرمایي لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل يا ابا عبد الرحمن اوصنا. شاګردانو ته ویل چې اے ابا عبد الرحمن مو ته وصیت وکړه. دوی ته ویل چې ما کینه وای شزت وصیت وکړو. بیا ویل چې ان العلم والايمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. علم و ایمان دوه یو ځای دي چې ولټول مندوي کی یقول ذلك 3 مرات، درې کړه دا خبره وکړه. بیا ویل التمس العلم عند 4 رهط، علم د درې خلکو سره چې کوم دغه وګورئ عند عويمر بن ابي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام. د دې څلور خلکو سره څلور صحابه کرام سره چې کوم د علم ولټوي د دې سره علم دی. عبد الله بن مسعود سره یاد کو او امام منیف رحمت الله اکثر فقه چې کوم دی هغه موافق د قول د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی